عزتمندو ما جستاسو مخی کم آیت مبارکہ او حدیث مبارک اغا تلاوت کو پدے کی دا حج متعلق ذکر اغا راغلے دے او ننجما انشاء اللہ تعالی دا حج متعلق فضائل او مسائل اغا ذکر کی او دا دی دپارا ذکر کیگی چی پا 18 نومبر چی ننی تقریبا 15 برس دا حج درخواستونا داخل اول اغا شروع حجیان صاحبان چی کما اراده لري دا 18 نومبر نا دا اغای داخلی اغا شروع شوی ندی سره مناسبه دا چې د حج ذکر هغه وکړی شي ځکه چې کدی وخت کې یو انسان داخله ونه کي او بیا د حج په ورځو کې موږ د حج مسائل هغه ذکر کوو نو بیا که د هغه شوق پیدا شي نو هغه حج نشي کولی لکه داخله به اوسه ځای نه هغه کوي نو دې وجې نه د حج چې کوم مسائل او فضائل دی هغه اوس دینا ذکر کول پکار دی ځکه که یو کس په دې مسائلو کې داسې وي چې هغه باندې حج لازم وي او هغه د مسله نه وي معلومه نو چې مسله ورته معلومه شي او حج دپاره زر تر زره داخله وکړي ځکه وروستو که بیا هغه ته مسله معلومه هم شي نو هغه حج دپاره داخله نشي کولی بهر حال حج دا د اسلام یو اهم رکن دی او محدثین حضرات فرمایي چې حج یو عاشقانه عبادت دی یو انسان چې په چا باندې عاشق شي نو بیا د هغه په عشق کې د ستړیوالي د مال لګولو د سفر کولو د مشقت برداشت کولو او داسې نور سختو باندې د دې انسان هیڅ پروا نه وي که دا عاشق دی موږ ته به خپل استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا مغفور الله بابا یوسف دامت فیوزهم فرمایل چې کله یو انسان عاشق شي د چا نو اول د هغه خبرې په خوله باندې کوي بیا چې عشق یې سیوا شي بیا د هغه تعظیم شروع کی کله ورته په سینه لاس کېږدي کله ورته تابعدار زار او قربان وي او بیا چې عشق یې نور هم سیوا شي بیا په هغه باندې مال خرج کوي او بیا چې عشق نور هم سیوا شي بیا د هغه په عشق کې لوږې او تندې برداشت کوي او چې بیا عشق نور هم سیوا شي نو د هغه د کور نه تاویږي او راتاویږي او چې بیا عشق نور هم سیوا شي نو بیا په هغه باندې سر ورکولو ته تیار شي همدغه شانتي یو انسان د الله تبارک وتعالی عاشق شي عاشق حقیقي محبت حقیقي د ده پړه کې راشي نو اول کلمه طیبه د الله یاد دا کثرت سره کوي هر وخت الله یادوي بس په الله بل ټکې نه وي ځکه الله سره محبت دی او د محبوب نوم انسان ته خوند ورکوي چا سره چې محبت وي د هغه نوم کله بې اختیاره د خولې نه وځي د الله تعالی نوم دا د عاشق حقیقي د محبت حقیقي والا کس بې اختیاره د هغه د خولې نه د الله نوم د الله ذکر هغه جاري وي هر وخت الله یادوي لا اله الا الله کله وایي کله سبحان الله وایي کله الحمدلله وایي کله الله اکبر وایي کله یو کلمه کله بله کلمه ځکه خپل محبوب پې یادېږي الله پې یادېږي بیا دا عشق سیوا شي نو بیا وایي یاره په دې صرف کار نه کېږي چې صرف ذکر کومه بیا په نوافلو باندې شروع واچوي ګوري چې څه ټایم نفلونه کېږي بس شروع کېږي نفلونه او نفلونه او نفلونه او نفلونه دا هغه دی چې کله
خپل محبوب ته په سینه لاس کېږدي او کله ورته ټیټېږي او کله ورته وایي زار او قربان بیا په دې کار نه کېږي بیا وایي یاره په دې خپل محبوب باندې خپل مال هم قربانول پکار دی نو بیا زکات ورکول صدقات ورکول عشر خیرات دا ورته آسان شي نو بیا په دې باندې هم کار نه کېږي بیا وایي یاره د دې محبوب په عشق کې لږې او تندې برداشت کول دي نو بیا روژې نیول فرضي او نفلي او ټولې روژې بیا درته آسان شي او بیا په دې باندې صبر نه کوي بیا وایي یاره د سره د ده کور ته ورتل پکار دي نو بس بیا چې کوم دی نو د هغه د کور نه تاویږي حرم شریف یې پړه باندې راولي او کوشش کوي چې کله به پیسې برابر شي چې بس زر خانه کعبې ته ورسمه د الله کور ته ورسمه د الله د کور سره کښېنمه د الله د کور نه تو راتاو شمه صفا او مروه ته منډې ووهمه بس دا سوچ او بیا چې د عشق نور هم سیوا شي وایي چې یاره د الله د دې څوک دشمن دی زما د محبوب څوک دشمن دی چې هغه باندې خپل سر هم قربان کما نو بیا جهاد فی سبیل الله هم شروع شي هر کار ورته آسان شي نو عشق دومره عظیم شی دی چې دی کم ځای نه کم ځای ته ورسولو نو ما عرض کولو چې حج دا عاشقانه عبادت حج متعلق الله تعالی فرمایي ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا الله تعالی وایي ما فرض کړی دی په هغه کسانو باندې حج کم کسان چې د دې لارې طاقت لري علما وایي طاقت دپاره دا شرط دی چې انسان سره د حج د تلو پیسې چې دې زمانه کې ورته ټیکټ او ویزه ویلی کېږي تقریبا 12 لکه روپۍ او چې حج نه دی واپس راځي 40 45 50 سره دې پې لګي چې کور کې دومره خرچه پرېښې وي 2 شرطه شو او درېیم چې لاره پرامن وي لاره پرامن دا معنا چې پابندي د حکومتونو د طرف نه نه وي لکه د کرونا په زمانه کې پابندي وه نو که یو کس وي چې زه حج کوم نو هغه ټیم یې حج نه شو کولی الحمدلله هغه پابندي ختمه شو نو 3 شرایط علما کرامو د حج د فرضیت دپاره لیکلي چې د ټیکټ او د ویزې پیسې ورسره وي 12 لکه روپۍ د 40 50 ورځو بچو ته خرچه پرېښودی شي چې هغوی بیا نارې نه تېروي او لاره د امن وي نو 3 شرط هغه خو دې زمانه کې شته شکر دی لاره د امن ده هر څوک داخله کولی شي دا 2 شرطه د انسان ځان کې وګوري چې د حوائجو اصلیو نه 12 لکه روپۍ اضافي وي نو په ده باندې باقاعده هغه حج لازم دی حوائج اصلیه اصلي حاجتونه څه ته ویلی کېږي اصلي حاجتونه څه دي علماء کرام فرمایي چې حج فرض دی حج سنت عبادت نه دی حج مستحب عبادت هم نه دی حج دا فرض عبادت دی الله وی ولله علی الناس حج البیت په خلقو باندې دا فرض دی په خلقو باندې دا فرض دی اوس یو کس سره یو طرف ته 12 لکه روپۍ دي او بل طرف ته د ده چې کوم دی نو بچي رالوي شوي دي او دی وایي چې هغوی ته واده هم کول پکار دي نو که حج کومه واده پاتې کېږي څه به مخکې کوي علما وایي حج به مخکې کوي حج مخکې دی د بچو د واده خرچه هغه رستو ده خبره رستو ده اول د ده خپل ځان باندې اوس خبره راغلې ده اول به خپل غم کوي چې ځان ته یې غاړه خلاصه شي یو کس دی او هغه سره 12 لکه روپۍ دي او دی پوهېږي چې یاره ما باندې حج فرض شوی دی خو ډېر کسان پکې داسې دي وایي یاره هلته چې کوم دی نو په پلانکي ځای کې جنګ شروع دی فلسطین کې هغوی ته دا 12 لکه روپۍ ولې ناستومه نه هغوی ته به ناستو هغوی ته نفلي پیسې واستوه د دې نه علاوه واستوه د فرض حج نشي استولی ها که دویم حج دې وي بیا مه کوه بیا دا پیسې واستوه خو د فرض حج چې تا باندې اول حج دی او فرض شو او ته یاره فلسطین ته به دا 12 لکه روپۍ واستومه او د هغوی به چې کوم دی نو څه نه څه وشي نه دا د هغوی ته نشي استولی اول ځان دی اوس ته راګیر شوی الله وایي ولله علی الناس علی د وجوب دپاره ده د فرضیت دپاره ده په تا باندې دا شی اوس لازم دی په هېڅ یوه طریقه باندې انسان اوس د دې نه نشي خلاصېدی که دی وایي چې زامن مې راپېښ شوي دی هغې ته به ودونه کوم بیا به ځم او لور مې هغه ځوانه ده او هغه د سامان کول پکار دي بیا به ځم
دا ټولې خبرې به رستو کوي هېڅ یوه بانه دې هغه چې کوم دی نو نشي کولی چې یاره زما به پلانکي څیز باندې به دا پیسې ولګوم پلانکي څیز باندې به دا پیسې ولګوم ورنه که دې دا بانې لټوي چې یاره په پلانکي څیز به ولګوم چې دې پیسې زما په بل څه کې په کار راشي او بانې جوړوي نو الله به دا پیسې وباسي دا هم کتابونو کې شته الله به پې داسې بیماري راولي چې همدغه پیسې به د نه ولګي الله به پې داسې یو تکلیف راولي چې دغه پیسې به په ده باندې ولګي په اولاد کې به تکلیف پیدا شي مقدمه به پیدا شي مسله به پیدا شي دا پیسې به د نه ولګي د هر فرض هغه دا حکم دی که یو انسان باندې یو څیز فرض رالو او هغه پیسو سره متعلق دی او دی وایي چې یاره دا زه په پیسو نه ادا کوم د دې په ځای به دا پیسې په بل ځای باندې ولګوم الله به دا پیسې وباسي او بل ځای کې د نه صحیح کېږي نو غاړه به یې بندوي غاړه به یې بندوي الله فرمایي ومن کفر فإن الله غني عن العالمین که څوک انکار کوي نه مني یا نه کوي نو ما ته خو لپاره خو نه کوي الله وایي زه خو بې پروا یم ځان دپاره لګیا دی او د حج فضیلت ته د انسان وګوري نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من حج څوک چې حج وکړي ولم يرفث ولم يفسق په هغې کې وړې او غټې ګناه نه ځان وساتي یعنی حتی الوسع هلته احتیاط وکړي رجع کیوم ولدته امه داسې به راواپس کېږي لکه د مور د ګېډې نه جوس پیدا شي ګناهونو نه صفا ټول ګناهونه یې ختم شو صفا را روان دی دا خو یو وړوکی فضیلت دی دا خو دته خامخا میلاویږي ګناهونه خو یې ختم شو بلکې هلته چې الله نه څه غواړي هغه به میلاویږي الله تعالی دې تاسو مونږه بوځي د حرم شریف په دې طواف مقام کې کوم ځای کې انسان طواف کوي 12 مقامات شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه لیکلي چې هلته کې چې الله نه څه غواړي هغه قبلېږي صفا مروه پکې ده میزاب شریف پکې دی حجر اسود شریف پکې دی رکن یمانی او دغه شانتې مقام ابراهیم د طواف په دوران کې حتیم دا ټول مقامات هغه مقامات دي چې الله نه په دغه مقام کې څه غواړي هغه به تا ته میلاوي څه دې خوښوي هغه الله نه غواړي د عرفات په میدان کې الله اکبر د عرفات په میدان کې د عرفې په ورځ باندې چې یو حاجي صاحب د الله نه څه وغواړي او زړه کې دا پیدا شي چې یاره دا سوال به مې قبول نه شي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي دا زړه کې دا پیدا کېدل هم ګناه ده دا دې نه پیدا کوي چې دا به میلاو نه شي دا به خامخا میلاوي زړه کې دا سوچ راوستل چې دا شی به راته میلاو نه شي دا هم ګناه ده هر خامخا به میلاوي څه الله نه غواړي هغه به میلاوي پاتې شو مسئلې خو دې حل شوې 12 لکه روپۍ وغواړه هلته الله نه 6 لکه وغواړه هلته ولګوه 12 لکه هلته الله نه 6 کروړه وغواړه الله تعالی خو نه خفه کېږي د حج متعلق الله تبارک وتعالی اوله سپاره کې فرمایي چې حاجیان صاحبان هلته د ما نه غواړي دا دعا چې موږ او تاسو په موږ کې وایو ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دا د حج په ځای کې راغلی د حج په آیاتونو کې راغلی ده چې د حج په دوران کې د ما نه دنیا مو غواړي آخرت مو غواړي در کومې هر څه درته میلاوي بهرحال حج دا یو اهم عبادت دی نن زمونږ ډېر وروڼه هغوی چې کوم دی نو لګیا دي او هغوی بانې لټوي او قسم طریقو سره د حج د فرضیت نه ځان بچ کوي حج شوق ځان کې پیدا کوي د حرم شریف شوق ځان کې پیدا کوي د حج چې څوک عاشق شو او د حج سره محبت پیدا شو بیا دا مال څه شی دی دا مال به پاتې شي نن چې مونږ را جمع کوو او غوټې ورته ورکوو په بینکونو کې چې کم دی نو کېدو او داسې کوو لرې که د الله تعالی کور پې ووینه که دا دې ډېر جمع کو چا ته به یې جمع کوې بچو ته به یې جمع کوې سبا به د نوم ناري دعا به در پسې نه کوي که حج دې کړی او مړ شوې په قبر باندې مې لیکلی شوي وي حاجي صاحب فرشتې درته راځي هم حاجي صاحب په آخرت کې هم حاجي صاحب او د قیامت په ورځ به هم د حاجیانو صاحبانو په زمره کې هغه پاسې او د حاجي متعلق خو راغلي دي چې چا ته دعا وکړي هغه هم الله تعالی بخي ته خو الله خود وبخي پیسې دې دپاره ولګوه الله تبارک وتعالی د حج عاشقانو واقعات وګوره چې حج څومره عشق سره خلکو کړی دی شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي یو کس نه چا تپوس وکړو چې حج دې هغه کله وکړو حج چې څومره عمر دی وایي پته نه لګي چې څومره عمر مې و خو چې راتلمه نو ږیره مې ستوره وه او چې حج مې وکړو واپس کېدم او شیشه کې مې وکتل نو ږیره مې سپینه وه څومره وخت کې مې حج کړی دی
زمونږ شیخ صاحب رحمت الله علیه شیخ العرب والعجم شیخ شیر علی شاه صاحب نور الله مرقده مونږ ته به درس کې فرمایل وایي بس اچانک مې شوق راوچت شو او دلته دارالعلوم حقانیه کې مې وایي درس کولو او مولانا عبدالحق صاحب ته مې وایي چې حج ته ځم وایي راته وایي کمقله دي در سره څه چې حج ته ځي تا سره پیسې د کوم ځای نه راغلي ما ورته وایي چې بس ځم بس الله به بندوبست وکړي وایي بس ایران ته مې ځان ورسولو ایران نه به بهري سفر بهري جهازونه تلل او بهري جهاز دپاره څه لږې ډېرې پیسې به پکار وي بس هغه چې کوم دی نو روان شوم الله تبارک وتعالی را باندې حج مې وکړو دلته چې کوم دی نو علاقه کې مشهوره شوي وه چې شیر علي شاه مړ پلار راپسې خیرات هم کړی و چا مړ شوی پته یې نه لګي وایي هلته کې ومه په عرفات کې او تقریر مې کولو دا کوړي یو حاجي صاحب راغلی او کلک یې د لاس نه ونیولم وایي زما مشر په دې سټ کې یو پړک ووالم چې کمقله یو خط شابه ولیکه چې صاحب دا واقعه مونږ ته په درس کې وي خط ولیکئ ما ورته ویل د څه دپاره وایي پلار درپسې خیرات هم کړی دی او وایي هوایي سفر باندې راغلی هغه حاجي صاحب ما ته وی شابه کېنه او خط ولیکه ته دلته تقریرونه کې هلته درپسې پلار خیرات کړی دی چې ته مړ شوی او ته حج ته راغلی وایي زر کېناستم حج مې ولیکلو والد صاحب ته خط او خط مې چې کوم دی نو هغه راواستلو پخوا خو د خطونو دور بیا وایي ټول دلته خوشحال شو بیا چې واپس رالم بیا وایي ټوله کوړي کې خوشحالي وه چې شکر دی شیخ صاحب واپس راغلی دا حج دا د عاشقان د حج نن مونږ پیسې ډکې دي بینکونه ډک دي هر څه ډېر دي او بس باندې لټي دا به زوی واده کومه بیا به حج ته ځم زوی ته به کور جوړومه بیا به حج ته ځم لور ته به کالي کومه بیا به چې کوم دی نو حج ته ځم د لور به پیسې کومه او بل پکې وایي سپینګیری شم بیا به الله خدایه پاکه دې سپینګیرو نه تپوس وکړه چې کوم سپینګیري حج ته تللي هلته غریبانان څومره په تکلیف کې چې ځوانۍ کې چا حج کړی هغه حج دی سپینګیرو حج هغه الله دې معافي وکړي هلته ټولو خلکو دپاره یو عذاب وي چې کم کسان ورسره تللي وي هغوی دپاره هم عذاب وي او چې څوک یې ګرځوي هغوی دپاره هم عذاب وي او ځان دپاره هم عذاب وي کله یو تکنځلې کوي او کله بل تکنځلې کوي هسې به ووایم یو څو ځوانانو خپل پلار حج ته بوتلی او هلته یې چې کوم دی نو په مناسکو کې بیا عرفات ته بوتلو نو چې د عرفات په میدان کې ورکوس کړو نو هغوی ته په کنځلو شو وایي چې خوښ مو نه وم مړ کولم نو پاکستان کې به مو مړ کړم دلته مو ستره وستم چې مړ کوم بیا خو داسې کنځلې کوي هغه پاکو ځایونو کې بیا چې کوم دی نو لګیا وي حج دې ته ویل کېږي چې انسان یې په ځوانۍ کې وکړي په طاقت کې وکړي په طاقت کې پیسې الله درکړي وي وکړئ حجونه د الله کور ووینئ تاسو دا شوق او دا مزه خو واخلئ امام ابو حنیفه صاحب رحمت الله علیه په اول کې فرمایل چې کله یې حج نو کړی چې یو حج کافي دی او نور د انسان چې کوم دی نو په نورو عباداتو باندې بیا پیسې لګوي د دویم حج د دریم حج خو کله چې حج وکړو نو بیا به یې وي نه بار بار حج کول ډېر افضل دي بار بار حج کول دا چې انسان لاړ شي او شوق او خوند او مزه دا حاصله کړي الله یې تاسو موږ ته نصیب کړي نو بهرحال چاته الله وس ورکړی ډېر کسان داسې شته ستاسو به هم دوستاني او باقاعده متعلقین به وي خپلوان به وي رشتهدارې به وي باقاعده دا خبره ورسره محبت سره وکړئ د دعوت په نیت باندې چې وروره که یو انسان ډېرو کسانو دغه شانتې کسانو باندې مشکلات وي پریشانۍ وي بیمارۍ وي قسما قسم ورته یې د دې ټولو بیمارو مشکلاتو حل هغه دا دی ته باندې حج فرض شوی حج وکړه نور چې کوم دی نو بینکونه ډکول پرېږده او ځمکې اخیستل نور پرېږده بس دا سوچ شروع کړه چې اوس د حج وکړم الله تبارک وتعالی دې تاسو مونږ ټولو ته بار بار سعادت د حج نصیب وفرمایي